الرحمن الرحیم د 22 تاریخ چې دی دا صحابه لپاره همیشه د کامیابی او د تاریخ سیاسي تاریخ یو ډېره غټه ورځ ده. په 22 تاریخ باندې زمونږ ډېر خوږ دوست زمونږ ډېر ملګری چې د هغه لپاره موږ ډېر زیات سوالونه کړي وو د خدای نه چې دی زمونږ د قافلې راشي او د دې حصه جوړ شي. بل بعضې خلک وایي چې مطلب دا دی چې پلیسمنټ نو زه وایم چې دا موږ له په دې بالکل دا ټول ورکران ته دا وایم چې یو سړی کتلي هغه تر پوج د بل پوج نه راولي نو هغه به دلته ته وله یو رنګ پروموشن ورکوي. که سړی کرنلي هغه له به یو سټیپ پروموشن ورکوي. که سړی بریګیډیري دا نه دی چې ته نن رالې او ته به هغه کتار کې ودرېږې ځکه چې کوم خلک نن راځي او د ارشاد خان په شان د یو وزډم سره د یو میشن سره د یو ویژن سره د یو سکسس سټورۍ سره د کامیابۍ سره د بزنس د اچیومنټ سره د سیاسي هلو ځلو او د دوره غټ تړون او د دوره غټ سیاسي وابستګۍ باندې خپک دي. نو انشاءالله موږ به ایز ای پی ټي آی دا خواهش او کوشش کوو چې هغه ته خپل ځان دلته دروند ښکاره شي دا فیصله ورته صحیح ښکاره شي چې دی به ستومانه نه شي چې زموږ نه د عزت کمی او دته مخصوص نه شي. او انشاءالله زه ارشاد خان ته دا دغه ورکوم چې زموږ ماته پته ده چې ستا پروجیکشن ته ضرورت نشته ستا شهرت ته ضرورت نشته ستا د بزنس او سیاسي ماشاءالله دوره یو دغه چې دی په دې علاقه کې هغه چاته پته راخو دې سره به ستا انشاءالله زه د ټول ورسیز چونکې زه د پی ټي آی ورسیز الیکټډ ریپرزنټیټیو پاتې شم زه به هغه ټولو ورکرانو ته وایم چې انشاءالله چې دی دته به تاسو ویلکم وایي. د پېښور ریجن سره زموږ ټولو سره رابطه ده. سپورټس اینډ کلچر صوبایي صدر چې دی هغه انوایټډ دی. زه ایز سینیر وایس پریزیډنټ سپورټس اینډ کلچر ټول د صوبې چې کوم زموږ د سپورټس اینډ کلچر ملګري دي تنظیمي عهدهداران دي هغه ټولو ته به دعوت ورکوم چې به راځي او د خپل ارشاد خان تبارکلی وایي او نور چې کوم د دې ځای کوم مشران دي عاقب خان دي سپیکر صاحب دي هغوی خپل ارینجمنټ کړی دي. نو انشاءالله دا به د صوبای په تاریخ کې دا زما یقین دی چې دا به یو ډېره تاریخي جلسه وي. دا 22 تاریخ چې دی دا زما هم زړه ته ډېر نږدې دی ځکه چې زه د پي کې 22 یم نو د پي کې 22 به هم ډېر زیات خلک راځي. نو ارشاد خان نه به مو ورو چې د ده په دې حالاتو کې چې دوره غټه فیصله کوي او د دوره غټ اچیومنټس او د دوره غټې وابستګۍ او د دوره غټ سیاسي سفر نه پس دې لارې جدا کوي او د عمران خان د قافلې ته راځي او ماته پته غیر مشروط راځي. نو چې د ده څه ویژن دی څه دغه دی به تاسو سره په خپل باز وشي. شاهد خانه ډېره مننه قدردان شي. طاهر خان در سره دی ستاسو دواړو ته ډېر زیات مشکور یم. ډېره مننه قدردان شي. بس دا زما یو سوچ و د مخکې نه او په ذهن کې مې دا خبره وه چې د عمران خان په دې ویژن کې د هغه د جمهوري تسلسل کې کوم چې هغه یو نیټ کلین یو کلیرټي سره روان دی کوشش کوي. زه دا منم چې وقتي طور دې ته داسې یا خودساخته پیدا کرده حالات چې کوم ټینشن کریټ دی او هغې کې څه جمهوري قوتونه هم شامل دي. زموږ کوشش به دا انشاءالله چې په دغه ویژن کې د پرمختګ دپاره په یو ښه سوچ په یو ښه لاره باندې د هغه ساعت ورکو او همدغه شان زموږ د دې حلقې ایم این اے سپیکر اسد کیسر صاحب چې ذاتي طور یو انتهایی ډیسنټ پرسنالټي ده سوبر سړی دی هغه د خپل ویژن دپاره د عمران خان د ویژن دپاره په یو سموت طریقه باندې ډېرې هلې ځلې او ډېر ښه کاوش کوي. هغه د ټولې حلقې او د ټولې صوبې ته او د ټول ملک ته پته ده چې ډېر ښه پازیټیو رول هغه پلی کوي. نو هغه سره به موږ سات ورکړو انشاءالله. دغه شان په صوبه کې سی ایم صاحب دی هغه هم دلته راځي. پرویز خټک صاحب دی د هغوی د زړه د ویښه مشکور یو د ټولو ستاسو د ټول ټیم. کوشش به کوو انشاءالله چې موږ تاسو سره دا کومه لار چې تاسو یو ډېر سټرګل کړی د 22 سال نه او تاسو روان یې په دې کې موجوده پکې څه تکالیف هم دي هغه د مختلف شکلونو کې دي خو د عمران خان سټیم نه هم ښه ده. د هغه کوشش هم دا دی چې ډېر زر به انشاءالله په ملک کې په یو ښه طریقه باندې اکانمي به هم سټیبل شي اکانمي ګروت به هم ټیک شي ایکسپورټ به هم ټیک شي انډسټریل سټیټ به هم ټیک شي اګریکلچر لینډ به هم ټیک شي انشاءالله. او دغه شانتې نور چې کوم کاروباري هلې ځلې دي په ملک کې به سرمایه کارۍ ته یو سموت ماحول ځکه چې هغه کې دا ګډ شته دا ټیلنټ په هغه کې شته چې څه ته عینسازي وایي چې څه ته د کیبینټ نه امپلیمنټیشن وایي نو هغه
هغه کې دا ډیسیژن پاور شته چې هغه ډېر په کویک سروس کې هغه چې کوم دی په هغې باندې امپلیمنټیشن کوي خپله بهر کې چې کوم تکلیفونه دي انشاءالله دا به ډېر زر خلک او مونږ ټول به مایوسه کېږو نه او هغه سره به کوشش کوو چې سات ورکړو نو عنقریب به شاهد خان انشاءالله په دې کال نیم کې به حالات سموت شي انشاءالله داسې خبره به وي او زه به د خپله خبره دا وکړم خپله خو زه زما نیکه په سنتیس کې د انګریزانو خلاف په دغه کوشش کې جیل ته تللی زما سیاسي پرورشم دا خبره نه ده یو سیاسي وابستګي او سوچ زما دی زه عوامي نیشنل پارټۍ سره زموږ تعلق و پلار په نیکه زما ذاتي د هغې نه بس معمولي غونته اختلاف راغلل نو زه دا نه وم چې یاره پارټي ښه وه یا بده وه پارټي ښه وه ټول خلک ښه دی مونږ له فرد د معاشره جوړول دي ځان ټیکول دي بس تر دغې پورې ځان ته چلېدی شم اوس زه دې خوا رالم زه الزام تراشی تنقید برای تنقید زه د دې سخت خلاف یم یو زما ذاتي ویژن دا دی مونږ به کوشش دا کوو چې د پی ټي آی د ګروت دپاره مونږ به خپلې هلې ځلې په دې کې دا کوو مونږ به دا نه وو چې تیر هیر وړاندې به روزګار کوو ټولې پارټۍ به ټیکي خو چونکې زما تعلق اوس کې پی ټي آی سره دی زما کوشش به دا چې د عمران خان ویژن او د هغه چې کوم سوچ دی په دې کې چې کوم روان دی یو څه طریقه باندې انشاءالله د هغه سات ورکړو او د سپیکر صاحب هم سات ورکړو ځکه چې ما باندې ډېر خوږ لګي او ډېر انتهایی ډیسنټ شخصیت دی نو کوشش به کوو انشاءالله چې د پی ټي آی په هر حالو ځلو کې به یو ښه کاوش سره مونږ د دې سات ورکوو او زه به انشاءالله دا کوشش کوم چې ذاتي طور به چې کله نه کله د ګروپ بندۍ خبرې راشي په پارټو کې دننه دا ما په عوامي نیشنل پارټۍ کې کړي چې د هغې جنرال سیکرټري او صدر چې هغه مسله په باچا خان مرکز کې ولی باغ کې نه حل شوې تر اوسه پورې هغه جدا شو حل نه وه ما 3 کاله هغه مینټین ساتلی او هغه شی ما سموت ساتلی هم هغه شان به زه دلته هم دا کوشش کوم چې د ګروپ بندو د الزام تراشونه به بار یو او په یو ښه طریقه باندې به دې ټیم ورک سره روان یو انشاءالله بالکل نو شاهد خان تاسو څه خیال دی چې د ارشاد خان پی ټي آی ته په راتګ سره تاسو ته څه ښکاري چې څه بدلون راشي په دې علاقه کې په صوابۍ کې او خاص کر په دې واډ باندې نو تاسو په دې څه نظر لرئ نو د ارشاد خان راتګ سره خو د دې ځای کې چې کوم دا امیجیټلی دا خپل کلی دی نه دا خو ټول یک طرفه شو ځکه چې صرف دی پکې و چې دی دې طرف ته نو نور خود الریډي د دې انتظار کوو د دې یو ډېر غټ خاندان دی الحمدلله د ده سره به ډېر زیات برکتونه راځي ډېر زیات ملګري به ورسره راځي او دا چې کوم زموږ کمی و دلته په دې یونین کونسل کې دا هم پوره شو بیا ډسټرکټ وایز باندې 22 تاریخ چې دی دا ډېر زیات مبارک ورځ ده زموږ د بونیر 22 ستمبر دغه 22 نومبر د صوبې لپاره او 22 فروری روانه چې ده دا د پی ټي آی لپاره دا ډېره یو تاریخي ورځ په دې ده چې دا الیکشن چې دي د هر وخت راځي په سیاست کې د سپیس کمی نشته په سیاست کې څنګه چې ارشاد خان ډېر پازیټیو هغه وایي چې الزام تراشی زاړو پسې خبرې د نو گیت دغه خبرې موږ هم خوند راکوي نو ډېر ځایونه دي په سیاست کې کسان پکار دي چې چا سره څه ویژني میشني څوک بزنس کولی شي چې هغه د بزنس پلان ټیم کې د عمران خان شامل شي که څوک هیومن ریسورسز کې تللی شي که څوک کنسټرکشن فیلډ کې تللی شي ځکه چې سیاست چې دی پارټي چې ده دا یو انسټیټیوټ دی دا یو صرف نارې نه دي چې زنده باد او مرداباد په پارټۍ کې دننه ډېر زیات لکه ټیمونه په کې فاینانشل ټیمي پای کې ایجوکیشن یوت ټیمي کې هیلث دي ځکه خو د اقتدار نه پس هغه پارټۍ چې دي هغه مختلف منسټرۍ سمبالي او په هغې کې چې تا لایک مایندډ رایټ مین فار د رایټ جاب واغستو داسې خلک داسې کریم داسې وزډم داسې ټیلنټ را غونډ کو د ملک نو دا چې هغه فیلډ کې ته د کنسټرکشن فیلډ کې بس ستا مشاورتي ټیم جوړ شي نو دا خلک ستا رایټ هینډ جوړېدی شي دا ستا مضبوطیا جوړېدی شي داسې څه خلک چې هغوی چې دی هغه بزنس پلانز دي هغوی سره نور میشني ټول خلک چې دی هغه او د یوسف ځان له یو سټرنټ نو مطلب زما د خبرې دا دی چې په دې کې ایډجسټمنټ دار چا کېدی شي دا سیاست چې دی دا د یو انسټیټیوټ یو اداره دا د په راتلو باندې درنېږي دا په تلو باندې کمیږي او د ده په راتلو سره به الحمدلله که فرض که موږ صوبۍ کې 50,000 نو اوس په موږ 80,000 شو 80,000 به شو 1 لک به شو او چې څومره موږ ډېر شو نو دا به نور باندې غذاب دی نو خبرو ته خو ضرورت نشته مهرباني شاهد خان د موقع نه به فایده واخلم تاسو چې څنګه د صوبایي
سپورټس عہده تاسو سره ده نو تاسو صوبایي سپورټس هلو ځلو کې تر دې ساعته پورې څه ګامونه پورته کړي دي څه کول غواړئ او مخکې تګلاره ستاسو سره صوبایي سپورټس کې خو زموږ دا اکټیویټیز دي چې لکه نیشنل گیمز چې تېره پیره هم زموږ د انصاف حکومت کړي او اوس هم چې دی نو په هر یونیورسل کې سکول باندې په سکول بیس باندې دا تاسو وینئ چې گیمز چې دی هغه ټیلنټ هنټ چې دی هغه شروع دی او مختلف سرګرمۍ شروع دي او ټول سکولونه موبلایز دي ټول یوت موبلایز دی د منډې مقابلې دي زموږ تنظیم چې دی په دې ټول نظر ساتي موږ دا مرکزي تنظیم دی دا د صوبې نه دی دا د مرکز دی او په دې کې زموږ صوبایي صدر فضلیلای دی او مرکزي مشر نعیم الحق صاحب دی او دې وخت کې زموږ مرکز او صوبه دواړو کې حکومت دی نو د ریسورسز کمی نشته سپیکر صاحب هم ډېر تکړه سړی دی نور زموږ چې کوم وزیر اعلی دی محمود خان هغه هم ډېر جنرس دی او هغه په دې منسټر باندې په خپل پاتې شوی دی ځکه خو د هغه د منسټر درو کامیاب و چې غله خان صاحب وزارت لکه هغه ملکان ټول وګټو او تقریبا ټول نه زیات سیټونه هغه وګټل هم دا منسټري و هغه سره هغه پرفارمنس شو کو هغه ګراوند جوړ کړو او زمونږ ان شاء الله هغه سپیډ هغه شروع دی او صوابه خو زوم چې د صوابه لپاره دا ګولډن پیریډ دی د صوابه خلکو ته به دا وخت یادېږي ډېره موده ورته یادېږي چې د صوابه خلکو له خدای پاک ډېر زیات عزت ورکړی دی په دې پارټۍ کې 15 سینیټران شو او مطلب دا دی چې قومي وزیر اعظم پسې دویم نمبر و دا منسټرای سینیټران او هر څه شته الحمدلله او نن هغه چې کوم کمی او غم پوره کېږي د بزنس ویژن والا خلک هم را روان دي نو موږ سپورټس طرف ته هم چې دی نه الحمدلله اکټیویټي شته زموږ ورال هر څیز باندې نظر دی او زه صرف دا اوس کمی مخصوم چې زه دا ما دا خواهش دی چې دا وړې وړې پارټۍ چې دي دا مرچ چې دی نوم یو قوت جوړ شي چې د دې نه کمزوري جوړه نه شي د دې یو قوت شي او د مرچ چې موږ ته مو پوزیشن مخې ته وي نو زموږ کار به نور هم ښه انشاءالله شاهد خان ستاسو هم ډېره مننه او ارشاد خان ستاسو هم ډېره مننه چې په دې لاندې تنګ وخت کې موږ ټایم راکړو انشاءالله 22 تاریخ باندې به موږ ستاسو بیا میلمانه یو ډېره مننه انشاءالله ډېره مننه